الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة البقرہ آیت نمبر 113 رکوع نمبر 13. وقالت اليهود او يهوديان ليست النصارى ندي نصارى على شيء فسلار باندي. وقالت النصارى او نصارى ليست اليهود ندي يهوديان على شيء فسلار باندي وهم يتلون الكتاب اهلان کی دوانه لولي الكتاب كتاب كذلك هم دارنگي قال الذين ويهغ خلق لا يعلمون چنلر علم مثل قولهم پشاند خبر داغو فالله پس الله با يحكم فیصله کوي بينهم وما بين دوی کی يوم القيامت برس قیامت فيما پاها غسکی کانو چبودی فيه پاغي کی يختلفون اختلاف کون کی ومن ازلم او سو کل ظالم دی ممن ده غچانا منع چ منکړه مساجد الله دا الله د کوروننا ان یذکرا چې ذکر وکړي چې فيها پاغي کې اسمه د نوم د اغا وسعى او کوشش وکړو فی خرابها داغه پورانولو کې اولئک دغ خلق ما كان لهم ند مناسب دوی لرا ان يدخلوها چې دوی داخل شدي جماعتونو ته الا خائفین مگر په حالت دیری لهم دوی لرا فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی دا ولهم او دوی لرا فی الاخرته په اخرت کې عذاب دی عظیم دیرلی ولله او الله لرا المشرق مشرق دی والمغرب مغرب دی فاینما فسحر طرف چې تولوا مخړوي فسما فسحر اهل تکی وجه الله مخد الله دی ان الله بشک الله تعالی واسع وسعت ولد علیم په دی. د يهوديانو او د نصارا دوی په یو بل باندې چې دینو لکه دا خبره خو مخکې مونږ کړی و چې که يهود دي او که نصارا دي او که مشرکین دي دوی د یو بل سره هم چې دی هغه تعلق برابر نه او بار بار چې دینو مخکې سبقونو کې تیر شو خو لیکن مسلمانان ته چې دینو دوی یو پلمنس کې چې دینو اختلافات ډیرو خو لیکن چې چرته به د مسلمان سره به دوی رغونو بیا خپل منځ کې سو بیا به متفق بو. الکفر ملت واحده کفر چې دینو د خپل داسې دا یو ملت دی یو خپل منځ کې ډېر اختلافات خو قبیل فرض د اسلام خلاف شنو بیا د اسلام خلاف بیا ټول یو ځای ودري نو دا يهوديان او نصارا د دوی خپل منځ کې چې دینو یو بل ته چې دینو صحیح نه وي يهوديان هغه ځان چې دینو په حق غنو او نور څوک چې څومره وکا نصارا دي عیسایان دي او کوم مشرکین دي او کوم مسلمانان دي داغه غیرت کول نو اوس په دې آیت کې الله رب ذوالجلال داغو چې یو بل سره کما یعنی معاملې ونو هغه تذکرہ کوي. الله فرمایي وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى يهوديان وایي چې نصارا د دوی سره هیڅ دین نشته لري کله دین او په صحیح لار باندې نو بس مونږ يهوديان وایي چې مونږ وقالت النصارى ليست اليهود او نصارا بچی نو هغه وایي چې نه مونږ په حق باندې او يهوديان چې دا وو په هیڅ لار باندې نو الله فرمایي وهم يتلون الكتاب حالانکه يهوديان چې نو هغه سره چې د تورات کتاب او عیسایان چې نو هغه سره چې د انجیل او د دوی سره چې اگر چې دوی په کې تحریف کړي او دومره تحریف کړي چې هغه تورات
په خپل اصلي شکل کې چې دی نو هغه نه و خو بهرحال بیا هم د الله د طرف نه چې دی په موسی علی السلام باندې چې دی کتاب نازل شو دا يهوديان دا د هغوی شریعت نو نسواره وایي چې يهوديان دوی په هیڅ دین باندې نه دوی سره هیڅ نشته نو الله چې دی وایي کنه وهم یتلون الكتاب الان کې دوی دوه ډېر چې دي يهوديان چې دي نو هغه د تورات تلاوت کوي او نسواره او عیسائی چې دي نو دوی د انجیل تلاوت کوي پسنه صدرجی کې د دوسر کتابونو موجودو اگر چې په دوانو کې تحریف شوی دی خو که يهوديان په نسواره الزام لګي چې تاسو په هیڅ دین باندې دا غلط ده هغه سره چې د کتاب کنه نسواره په يهوديانو باندې الزام لګي چې تاسو په هیڅ دین باندې نه تاسو شریعت هیڅ نشته دی په حق باندې مونږ یو نو الله فرمایي چې راغو سره هم راغلي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم هم دقرنګي وای هغه خلق لا يعلمون چې علم وسر نشته مثل قولهم پشان د خبرې داوي یعنی يهوديانو چې په نسوارو باندې لکه چې نسوارا په هیڅ دین باندې نه بس مونږ یو نسوارا وای چې يهوديان په هیڅ دین باندې نه بس مونږ په صحیح لار باندې او دا مشرکین وكذلك قال الذين لا يعلمون دین مشرکین مراد دي مشرکین سرچینه یې سمنو دا یعنی د حضرت ابراهیم علی السلام نه پس تقریبا بلکې د حضرت اسماعیل علی السلام نه پس تقریبا 1500 کاله چې دی اول چې کوم ملت ابراهیمی وو د ابراهیم علی السلام کوم ملت کوم دین چې وو نو دا سو وخت پورې وو خلک چې دی نو په یو دین باندې په توحید باندې بیا چې دی په دوی کې چې دی نو شرک چې دی هغه پیدا شو بیا چې دی نو دوی د مختلف سيزونو چې دی هغه عبادتونه شروع کړه دا تقریبا 1500 کال چې د اسماعیل علی السلام نه پس 1500 کال پورې داخله چې دا په شرک کې مبتلا و لیکن بیا چې کله پیغمبر علی السلام راغی او بیا چا په قسمت کې چې ایمان او هغه ایمان نه او چانو مشرکین هغه شان دي پاتې نو د دوی سره خو چې یې سم نو علم د دوی سره هیڅ کتابونه نو د يهوديانو سره خو چې بیا هم تورات د عیسایانو سره چې نو بیا هم چې نو انجیل نو هغه کو په یو بل سره کول نو هغه سره خو بیا هم علم مشرکین سره خو بالکل علم نو هغه به هم چې هغه وی چې نه يهوديان چې هغه په حق دي او نه عیسایان چې هغه په حق باندې دي یعنی دین هغه سره نشته دي مونږ چې مونږ په حق باندې الله فرمایي چې هغه سره خو بیا هم چې تورات او اگر چې هغه کې تحریفات شي خو بیا هم په نوم باندې یو کتاب هغه سره موجود او مشرکین به هم وس یعنی يهوديان ځان نه وای عیسایان ځان نه وای مشرکین ځان نه وای فیصله به څوک کوي الله فرمایي فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله بچري د دې په منځ کې چې د قیامت پر ورځ فیصله کوي چې تاسو کم په حق باندې اگر چې وخت وای کنه قران کې خو دې په دې چې د دې دغه چې الله قد تبين الرشد من الغي رشد هدایت چې هغه د گمراهۍ نه چې هغه مکمل چې هغه واضح دي ما جاءنا من بشير ولا نذير د دې لپاره چې نو بیا یعنی الله تعالی چې نو دا هدایت چې هغه مکمل چې هغه واضح کړی دي گمراهی یو طرف ته کړی او حق او کم هدایت چې هغه الله چې هغه واضح کړی دي خو لیکن بیا به هم قطعی چې کوم فیصله ده هغه الله رب الجلال چې هغه په آخرت کې یعنی پر دنیا کې هم الله رب الجلال یعنی داس یو سیز مبهم نه دی پر خو دی چې پای کې سړی شک وکي الله چې هغه دین چې کم دی هغه بالکل واضح کړی دی هدایت مکمل واضح کړی دی بالکل لچا د پاره چې دی د اعتراض هغه مقام نه پر خو دی چې بیا ورس په قیامت باندې دی وای چې ما جاء انا من بشیر ولا نذیر نه خو موږ ته چې دینو خوشخبری راکون کې څوک راغلی او نه موږ ته چې دینو څوک پیغمبر راغلی چې موږ ته چې موږ یې راولې حالانکه انبیا هم راغلي قران هم راغلي دي بالکل حق دغه چې دا بالکل چې دا واضح شوی دی خو بیا هم الله فرمایي چې قطعی فیصله چې دا په ورځ په قیامت بکیږي يهوديان په حق دي که عیسایان په حق دي که مشرکین په حق دي او کنه که مسلمانان چې دا په حق دي فالله يحكم بينهم يوم القيامه پس الله به فیصله کوي بینهم پما بین د دوی کې یوم القیامت ورځ په قیامت فيما پاغي سکی کانو چې ودی فيه پاغي کې اختلافون اختلاف کوون کې چې کم اختلاف کې پرېګ وال ومن ازلم ممن منع مساجد الله سو کل ظالم دی ممن ده غچانا منع چې منع مساجد الله د الله د کورونو نه د الله د جماعتونو نه
ان یذکر چې ذکر وکړي شي فيها پاغي کې اسمه د نوم د الله وسعى في خرابها او کوشش وکړو فی خرابها داغه پورانې دوکي د دې آیت باره کې دوه قسم شان نزول دي یو شان نزول خدای دی چې د يهوديانو چې کله حضرت یحیی علیه السلام چې نو هغه قتل کړو شهید کړو نو د نسوارا د دې انتقام چې هغه غستو نو د نسوارا د دې انتقام غستول لپاره چې چلو چې په شام باندې چې دوی حمله وکړه اول ته چې په ډېر وافر مقدار باندې چې يهوديان چې هغه قتل کړو او بیا چې بیت المقدس پاغي باندې هم حمله وکړه الته ډېر غټه بهرومتی دا وکړه چې د تورات چې څومره نسخې هغه وسوځولې او پاغي کې چې نو په بیت المقدس کې چې دینو خنزیران چې هغه پرې خودل ډېر غټه څه وکړه هغه بهرومتی وکړه نو یو الله چې دینو بعد مفسرین فرمایي چې د دې آیت نه هغه طرف ته چې اشاره چې دغه نسوارا بیت المقدس تراله او خلک د هغه نه چې هغه منکل د الله کورو پاغي چې دی هغه کې د تورات نسخې چې هغه وسوځولې هغه ته چې دینو خنزیران چې هغه پرې خودله نو الله چې دغه خلکو ته چې ډېر غټ ظالم یعنی د دې بل ظالم چې نشته او یا مفسرین فرمایي چې پیغمبر علی السلام د خپل صحابه سره پس یعنی پغمه هجره باندې پسند 6 هجره کې پیغمبر علی السلام چې د عمره اراده وکړه او کله چې دی د حدیبیه مقام ته ورسېدل پیغمبر علی السلام دا غسر چې کوم ملګری نو د مشرکین چې دینو دا پیغمبر علی السلام او داغه ملګری چې داغه منکړه د مسجد حرام نه چې تاسو به سخت کال چې تاسو به مسجد حرام ته حالانکه پیغمبر علی السلام د جنگ په اراده باندې نه وتی کله جنگ په اراده باندې تللی نو هغه بزان سره چې دی باقاعده جنگي ساز سامان چې هغه به وړي خو لیکن د عمره لپاره تلل نو دی وجناغو صحاتیار خو لیکن مشرکین وبس یو سازش او هغه پرې نه خدله او پاګه کال باندې پیغمبر علی السلام چې دا عمره ورکه بیا روان کال لاغه قضا وکړه نو یاتي هغه طرف ته اشاره ده ومن ازلم ممن منع مساجد الله سوک لوی ظالم دی د هغه چانه چې منع کړه مساجد الله د الله د کورونو نه ایوس کرا چې ذکر وکړي شي فيها پاغي کې اسمه د نوم د الله وسعى في خرابها او کوشش وکړو داغه پورانولو نو یو خو یعنی منکیدل یا ورانول حقیقی تور باندې چې مثلا یو سړی ولې کو جمعه چې دا غوران کی دغه هم چې دا غټ ظالم دی خو لیکن په دې معنی کې هغه اسباب اختیارول چې دا غي د وجه نه چې جمعهتون چې هغه ویرانیږي هغه اسباب اختیاریدل چې دا غي د وجه نه خلق د الله په کور کې چې ذکر ونه کړی دا ټول سيزونه په دې کې شامل دي لکه مثال په تور باندې چې سړی مثلا جمعه تراله لکه ما خدای سره یو خدای حقيقي تور باندې لکه څنګه چې هغه نسوارو چې هغه بیت المقدس باندې حمله وکړه یا د شانتي چې دغه مشرکین چې پیغمبر علی السلام چې منع کړل نو یو سړی چې د جمعه په گیټ باندې ولاړ خلک جمعه ته نه پری نو دا خو حقيقي تور باندې چې منع کول یو دا صورت دی چې یعنی الله فرمایي چې ايوس کر فی حسمو دا الله پکور کی چې دا الله ذکر کیږي د دینه منع کول نو د دې منع کېدو مختلف صورتونه کې دي شي لکه اوس مثلا سړی په جمعات کې چې دا الله چې نو ذکر کیږي څوک چې هغه مونږ کوي او په جمعات کې بل طرف ته خلک ناس او شور شرغبي جوړ کړي دي نو دا هم چې یو سبب شو د الله د ذکر د منع کېدو چې ستاده وجه نه چې دی یو سړی تلاوت نشي کولای ستاده وجه نه چې دی سړی نفل مسجد هغه نشي کولای نو دا توم په دې وعید کې راځي توم چې دی غټ لوی ظالمي ولې چې د جمعات لوی ادب دی د آداب دی هغه بخیال ساتي جمعات تراله کڅوک په مانځبانی ولاړلی نو په دغه ټیم کې شریعت دا وایي چې تو به چې دی ک تلاوت کې نو تو په زور باندې نه کې قبل فرض تو په زور باندې تلاوت کې دلته چې کم کس نفل مانځه ته ولاړلی داغه په مانځه کې به رکاوټ راځي هغه به دې شي تا دا ذکر نه چي دا الله دا عبادت نه تامن کړو په دغه وعید کې توهم رالي توهم چې غټ لوی ظالمي یا دا چې یو سازش کول چیرې دا ساده سازش د وجه نه چې خلک جمعه ته ناراضي ساده کردار د وجه نه چې خلک جمعه ته ناراضي ستار چې نو د جبي چې کم د ستار د جبي چې کم الفاظ ادا کیږي په جمعات کې
نو دا ټول سيزونه چې دا په دې کې شامل دي. نو دې وجنه د جمعات د آدابو به سړی خیال ساتو. جمعات ترانه نه وتم ګورم چې هرکه جمعات خالي بالکل پته زه هم تلاوت کول شي، هر قسمه چې تلاوت کول شي. خو جمعات تراله استا یو بل مسلمان ور په مانځ باندې ولاړلی نو کته تلاوت کې ټیک د تلاوت دا خبره ده. خو په دې ټیم کې چې یو بل مسلمان چې هغه د مانځ نه چې په مانځ کې رکاوټ پیدا کیږي نو ته چې بیا په زور تلاوت مکو. که په زور تلاوت کې نو دا ته چې په دې وعید کې بیا ته هم راځي، ته هم چې ډېر غټ لوی ظالمي ولې چې ته هم دا ستاده تلاوت چې دا یو سبب جوړیږي یو بل مسلمان د ذکر کې نو ته به دا غلط کی. ومن ازلم ممن منع مساجد ومن ازلم او سوک لوی ظالم نه ممن دها غچانا منع چې منع کړه مساجد الله دا الله جد جمعتنا ان یذکر چې ذکر وکړي شي فيها پاغي کې اسمه د نوم داغه وسعا کوشش وکړو فی خرابها داغه په اورانو. اولئک ما کان لهم دغ خلق لرا ما کان لهم نشتد حق دوی لرا ان يدخلوها چې داخل شي په دې جمعتونو کې الا خائفین مگر په حالت د یری. یعنی جماعت او د الله مساجد خو هغه دي چې زګونه دي چې تو کدی ته ورننوځي نو د یری په حالت کې به ورننوځي. تو د خپل آقا او د خپل بادشاه مخ ته چلی ودرېږي نو دا خو دي چې زیری چې دلته به تو د یری په حالت کې نه نوځي. چې جای چې تو چې دینو هغه خراب کی، چې جای چې تو د خلک چې د دینه منه کی، دا خو دي زګونه چې تو بدل په یری په حالت کې نه نوځي. ونن مسلمان چې ور ډېر هغه کې ډېر جرأت پیدا شوی دی. ښا چرته چې دینو د سپنوم باندې جمعه تران شو، چرته چې د سپنوم باندې چې جمعه تران شو، چرته چې روډ جوړیږي یاره روډ جوړیږي او راشه جمعه چې وران کا مخې ته دوه قدم مخ کلاړ شل ته پېټرول پمپ هغه بنورانی یو کیلومتر مخ کلاړ شي د پلاني خان چې دی بنگله هغه بنورانی. او جرأت کمه ته راځي نو ماته د الله په قرباني جرأت راځي. دا ولې چې ما په الله فرمایي چې دې ته بننوځي نو د یری په حالت کې بننوځي. ټیک بیا موږ څه کوو؟ بیا موږ یاره یعنی د لارې د پاره به جمعات چې موږ کو رخ کې ورانی خو د لارې د پاره به چې پېټرول پمپ بیا نه ورانی، د لارې د پاره بر پلاني ام پی او د ایم ان چې دا بیا کور نه ورانی. خو که جرأت کوم په جمعات باندې کوم د جواز او د عدم جواز ځان له خبرې دي. خو کبل فرض لکه یو مسلمان دی کنه، مسلمان چې مسلمان د الله په کور باندې چې ننګ او رغونه کې غیرت ونه کې کنه نو بیا په کم ځای باندې کوي. الله د غټ لوی ظالم دی، لوی ظالم. او بیا سزا څه بیانې لهم دوی لرا فی دنیا په دنیا کې خزیون رسوایی دا چا الله جمعتون وران کړل او داسي اسباب پیدا کړ چې پای کې الله ذکر ونه شي نو فرمایي چې یو خو به رسوایی په دنیا کې هم دې ذلیل ژوندۍ تیری ولهم فی الاخرة او غیل را فاخرت فی الاخرة فاخرت کې عذاب دې عظیم ډیرلی. ولله المشرق والمغرب الله لرا مشرق او مغرب دې. پیغمبر علی السلام چې کله د مکې نه مدینه ته هجرت وکړو په دې مدینه کې يهوديان نو چې کله مدینه ته دوی هجرت وکړو نو په تور وਹੀ پیغمبر علی السلام ته رغو شو چې تاسو وس بیت المقدس طرف ته چې تاسو مونږ کوئ، بیت المقدس طرف ته چې تاسو مونږ کوئ. او داغي مفسرین وجه دا بیانې چې را دا چونکه د يهوديانو داغو چې کومه قبله واغه بیت المقدس نو چونکه دغه يهوديانو چې را دوی په ست طریقه باندې د اسلام کې چې داخله ول دي نو مفسرین فرمایي چې دی وجنه الله دوی ته حکم وکړ بیت المقدس ته چې را د يهوديان هم چې دینو د اسلام طرف ته راغلي. وسکه بل فرض کپه مدینه کې مکی طرف ته چې دینو دوی بیا راغ کولې نو يهوديان خو اصل د اسلام مخالفو نو بیا وچې نور به هم مخالفت کول. نو دا يهوديان اسلام طرف ته دراغب کولو د پاره چې دی دا یو حکمت چې تاسو په بیت المقدس طرف ته چې موږ وکوي. نو دا تقریبا 14 میاشتې یا 19 میاشتې چې مسلمانانو چې دینو بیت المقدس طرف ته خو لیکن د پیغمبر علی السلام هم چې دینو دا خواهش او د صحابه هم دا خواهش چې مونږ چې دینو مسجد حرام طرف ته چې دینو
خانقابه طرف ته چې مونږ سکول مونږ موس کولې قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها مخکې ان شاء الله تفسیری قصه چې دا غره روانه پیغمبر اسلام به بار اسمان ته کله به وਹੀ راځي چې الله به موږ ته حکم کوي چې موږ واپس چې دي خانقابه طرف ته مخواړو نو په دې آیت کې الله رب الجلال پیغمبر علی السلام او هغه ملګرو ته تسلی ورکړي چې ګوره که مشرق دی او که مغرب دی که شمال دی او که جنوب دی دا ټول د الله دی هر دی که مشرق دی التم الله موجود دی که مغرب دی التم الله موجود دی که شمال دی التم الله موجود دی او که جنوب دی التم الله موجود دی دا سره خبره نه ده اول تاسو مکی خانقابه طرف ته موس کول او تاسو ته حکم داري چې تاسو بیت المقدس ته کوئ نو الله التم موجود دی دلته موجود دی خو خبر اصل کې د سره اصل کې د تابعدار دی د اطاعت ده الله چې اول الته حکم کړو چې تاسو هغه طرف ته موس کوئ وس الله تاسو ته دې طرف ته حکم کوي چې تاسو بیت المقدس طرف ته چې موس کوئ باقي الله هر طرف ته چې موجود دی خبر بس کې په اطاعت کې دا چې اطاعت کو دا بس اصل خبره ده باقي الله نه چې یو زیومه الله په هر ځای کې چې هغه موجود د دې آیت نه هم چې د علما مفسرین فرمای چې د دین د الله په هر ځای باندې د وجود چې هغه د ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله چرته چې تاسو مخ اړوي الته چې فثم وجه الله الته مخ د الله دی الله چې چرته د یو مکان سره چې هغه خاص نه دی چې بس یو مکان کې دی او په یو مکان سره خاص نو مطلب دا چې بیا بل ځکه نه او کله لکه یو مکان یو بیا په هغه مکان کې خلک اوسېږي نو کم خلک چې اوسېږي هغه ته مکین ویل کېږي لکه اوس موته په جمعات کې ناس یو کنه نو دا جمعات چې کم دي نو دا یو قسم له مکان دی موته د دې مکان سي مکین او عام طور باندې مکان چې دی دا د مکین نه سي غټي لکه اوس دا ور جمعات ته کنه موږ څونه کسان پکې ناسو خو لیکن دا جمعات سره دا غټ دی موږ پکې اوسېږو نو سي موږ د دې په نسبت سي واړی نو کبل فرض الله رب الجلال د پاره چې موږ یو مکان له مطلب دا دی ک الله صرف بیت الله طرف ته بل ځکه نه وي نو دا خو موږ د الله د پاره چې یو مکان سکو خاص کو کنه چې الله دغه طرف ته بل ځای ته نه دی نو بیا به سل لازم راځي پته شتي بیا به دا راځي چې هغه مکان غټ دی او الله چې پکې دی نو هغه سره هغه وړو کې دی نعوذ بالله خبر پوه شو کنه دا مکان دی موږ دلته اوسېږو نو مکان زموږ غټ دی موږ پکې نو کبل فرض الله یو مکان کې وي نو ا مکان وتی نعوذ بالله بیا سو هغه غټ او مکین چې دی هغه سو او په بالفرض مکین چې دی هغه مکان نه غټ شنو بیا مکان پاتې نشو کنه نو الله چې هغه هر ځای کې موجود دی هغه ته تسلی ورکړي چې تاسو دا رقم کوئ چې تاسو اول بیت الله طرف ته چې روخو او چې حکم راته شي بیت المقدس الله التهم دی الله دلتهم دی الله به تکبل فرض د بل ځای حکم چې تاسو هغه طرف ته روخ کوئ التهم الله موجود دی خبر اسی شي دا هغه تابعدارای ده نو دا څنګه کېدې شو چې موږ بعض خلکو یو طرف ته موږ کولی ولې الله چې الله هر ځای ته موجود دی په کار خدا چې بیا موږ هر طرف ته موږ کولی بیا جایز و خو لیکن پدې کې بیا انتشار پدې کې بیا سو بیا به اختلاف مثلا لس کسان یو بدی طرف ته موږ کوي بل بدی طرف ته موږ کوي بل بدی نو د دې وجنه د دې اجتماعیت ته پیدا کېدو لپاره الله حکم د یو خاص مکانو کې تاسو دې طرف ته موږ کوي باقي الله هر ځای کې موجود دی خو لیکن د دې اجتماعیت چې تاسو ټول روح یو طرف ته پدې کې وسې پدې کې اجتماعیت دي باقي چې الله هر ځای کې چې دا موجود دي ولله المشرق والمغرب الله لرا مشرق دی والمغرب او مغرب دی فاینما فسحر طرف ته چې تولوا تاسو مخاړه وای فسم وجه الله پس هل تکي مخد الله دې ان الله بشک الله تعالی واسع وسعت والد علیم په دې وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى ندي نصارى على شيء فسلار باندې وقالت النصارى ونصارى ليست اليهود ندي يهوديان على شيء فسلار باندې وهم يتلون الكتاب حالانکه دوی لولي کتاب كذلك هم دارنګ قال الذين وايها خلق لا يعلمون چې نلري علم مثل قولهم پشان د خبر د اغوي فالله پس الله با يحكم فیصله کوي بینهم پما بین د دوی کې یوم القیامت ورځ په قیامت فيما پهغه سګي کانو چې ودوی فيه پاغي کې اختلافون اختلاف کوونکی ومن ازلم وسوق لوی ظالم دی ممن دهغه چانا منع چې منع کړو مساجد الله د الله د جمعتونو ان یذکر چې ذکر وکړي شي فيها پاغي کې اسمه د نوم د اغا وسعوا کوشش وکړو فی خرابها دغه پورانولو کې اولئک دغه خلق لرا ما کان لهم ند مناسب ان يدخلوها چې داخل شي بده جمعتونو کې الا خائفین مگر په حالت د یری
لهم دوی لرا فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی دا ولهم او دوی لرا فی الاخرة په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی ولله والله لرا المشرق مشرق دی والمغرب